منتظمین د لر و بر نه د خټک ارغولي مشرون د کراچۍ د شمالي پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه چې دا څومره ملګري ارغولي دي ټولو ته دلته هرکلی یایو. مختلف مکتبه فکر سره تعلق لرونکي ډاکټرون صاحبون، وکیلون صاحبون، د پوهنتون کې پروفیسرون صاحبون، ورسره چې نور هم څومره مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلک معززین علاقه دي، د تپودیزو کې ارتک باندې د زړه د کومې نه سلام پیش کوم. زه لیټ شول او د کې شک هم نشته چې لیټ شول. په د ټایم کې په د نوست خلکې کې په د محفل کې مو ته زون ټولو کې حقیرو د تو سه کشر ارلاږي او زه دا یقین لرم چې د دې کشر دغه غلطي به تو سه معاف کړي او دا مو لیټ ارتلک چې دا په دې باندې به تو سه مو ته معافي روکي. یو ځل بیا معذرت خوایم. زه د سټیج سیکرټري صاحب محیط خټک صاحب خالد بھائی دی بالکل چې کوم کاوشونه دلته کوي د خټک کمیونټي دپاره هغه د خراج تحسین لایق دي او سره ورسره د دی کابینه انتهایی سنجیده خلک دي پکې. زه دوه میسج ورکون غواړم شارټلی، دا ټایم د خبرو د تقریرونو نه ده. د موږ حضرت ګرامی د موږ په علاقو کې کوهاټ ډیویژن کې د خټکو په سیمه باندې یو وبا راغلیدو او هغه وبا بیماري په شکل کې نه دو، هغه موږ کې کلچرل وبا راغلیدو او کلچرل وبا داسې دو چې موږ په علاقې کې د مشر او د کشر تمیز ختمیږي لګیا ده. د دې تمیز په معاشره کې ختمېدل دا د معاشره کې د هغې قوم زوال سبب جوړیږي. जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी. दा मशरून दा दे मुश्तो से तहजीब सरा वबस्ता खलक, दा दे पगड़ियों दी जीरे खवंदोन, دا دی حجره او د جماعت خواندون که د دی په معاشره کې کردار ختم شو نو د مشتو سه قوم به ورک شي، مشتو سه شناخت به ورک شي. یو میسج مې د خټکزینې ته دا ده چې دا د خپل کلچر او د خپل چې د کوم روایات دي دا محفوظ کړي، هغه په کوم طرز باندې محفوظ کړي چې څومره د موږ مشرون دي سپینږیري دي د دی عزت د دی ناموس کې فرق مار بھی آیا ہے. مجھے محفوظ کر لے اے زمانے میں ایک کتبہ ہوں مٹتا جا رہا ہوں. دا خلق بو انشاءاللہ مجھ تو سے دیشی عہد کو چې موږ به د خپل مشرون او اقدار محفوظ کوو انشاءالله. دویم میسج میں د ټولو اقوامو ته ده چې هغه د خټکنامې سره په برید پرته دي، هغه ته مې دا میسج ده چې موږ خټک موږ د غریب علاقې خلک یو، موږ د نورو اقوامو سره په دې توګه اوسېدل غواړو چې د هر قوم فرد او د هر قوم تمیز او د هر قوم عزت دا په ځون باندې فرض ګڼو. د بل قوم چې کله ته د دی حقوقو پامالي نه کوي نو د تو د حقوقو پامالي به نه کیږي. موږ خټک قوم الحمدلله که بنګشو سره یو، که افریدیو سره یو، که یوسفزیو سره یو،
حتی که بلوچ سره یو که سندي سره یو که پنجابي سره یو هر چا سره موږ ایډجسټ کیدای شو په وجه د دې شي چې موږ د بل کلتور د بل کلچر د بل مشر عزت باندې پوهیږو. موږ د نورو قومونو ته دا میسج ورکوو چې دا قومونه دی د تعصب چې کوم لوګي دي دا د مړکی تعصب ورونه د مړکی او دغسې چې څرنګه موږ د نورو قومونو د هر یو تشاخص عزت کولو ته تیار یو نو دغسې د نورو قومونه هم موږ زغمنو ته تیار شي. जिन चरागों से तअस्सुब का धुआं उठता हो, जिन चरागों से तअस्सुब का धुआं उठता हो उन चरागों को बुझा दो तो रोशनी होगी. چې څو پورې دا د تعصب دا رڼاګانې دا چې کله ته مړې کې بیا به په حقیقي معنو کې په دې معاشرې کې تو ته رڼاګانې ولدای شي. موږ د دې دپاره د ټولو قومونو ته برملا دا اعلان کوو چې موږ د هر قوم نه ځون حقیر ګڼو، هر قوم د مشر ته ځون ټیټ ګڼو، هر قوم اقدار ته خپل ځون او سر دا ټیټولو ته تیار یو او ورسره په بنیادي حقوقو کې برابري باندې په عزت باندې هیڅ قسم سمجھوتا کولو ته تیار نه یو. وما علینا الا البلاغ.